زمونږ سپاه سالار جنرال سید عاصم منیر فیلډ مارشل رحمه الله تعالی علیه فرمایي چې په اسلامي ریاست کې دننه د ریاست نه علاوه بل څوک د جهاد حکم نشي جاری کولی. دا مفتی تقی عثماني، مولانا فضل الرحمن او دا غټ غټ علما، مولانا دغه شانتي سمیع الحق او حامد الحق او دغه خلک استعمال کړه افغانستان کې په پښتانه ووجه او در په در خاورې په سر کړه او دغه مولیانو په وینا باندې به خلکو پیسې راټولولې. دغه مشرف په وینا باندې چې الته جهاد دی او دغه مولیان به استعمالول او نن دغه مولیان داسې د ټیشو پیپر په شان استعمال کړه او سیټ ته ورځول. د دې بالکل هیڅ حیثیت نشته او دا وایي چې د ریاست نه علاوه بل څوک د جهاد فتوا او د جهاد حکم جاری کولی نشي. بل یو مسلمان ته دا اختیار نشته، بل یو عالم ته، یو مفتی ته، مفتی اعظم ته، تقی عثماني ته، مولانا فضل الرحمن د 75 لکو علماء مشر ته، داسې نور علما په دغه ملک کې، مفتی منیب الرحمن، یو مفتی ته، یو ملا ته دا اجازت نشته چې د جهاد حکم جاری کړي د فلسطین په حق یا د افغانستان په حق. دا هغه مولیان دغه ریاست استعمال کړه د چا خلاف؟ د افغانستان خلاف. افغانستان کې به پښتانه ووجه، په خیبر پښتونخوا کې به پښتانه ووجه او دغه مولیان بیا ووجه، څومره مولیان ووجه او نن دغه مولیان به خاموشه دي، مکمل داسې د ټیشو پیپر په شان استعمال کړه او سیټ وغورځول. اړو حیثیت نشته په پاکستان کې. اول خو دا اسلامي ملک دی، کم اسلام دی. افسوس خبره ده دغه سره اړو اسلام نشته او مولا پم خاموشه دی، عوام هم بغیرته دی، ټول خلک په دې ظلم او په دې جبر او په دې بربریت باندې خاموشه دی.